ګرانو کتونکو خوږو قدرمندو زه یم ستاسو دوست ستاسو هوسټ مصباح الله کتونکو دا وخت زه موجود یم کوهار سپورټ کمپلیکس کې نن به کیپي وزیر الله به راځي دلته کوهار سپورټ کمپلیکس ته دلته 12 عرب منصوبو والا افتتاح به کوي منصوبې ستاسو ته ښیو راځئ موږ سره ازادي به اخلو دا ضروري ده د ملک آزاد شو د یو پرپس د لپاره هغه اسلامي فلاحي ریاست په نوم باندې آزاد شو د کلمې په نوم بله خبره دغه حوالې سره دلته د هاسپټل چې کوم دی دا زما په خیال پښتو کې ورته موږ وایو سره غوښه ده هغې نه سره غوښه جوړه شوې ده ترشي زما چې کوم وزټ و په هغې کې تاسو ډیمانډ کړی و چې کار نه کېږي ټیکهدار ما سی این ډبلیو ډپارټمنټ ته ویلي ما یې دا لرکه او واپس ټینډینګ ته لاړ شي چې بل ټیکهدار راشي په دې باندې کار شروع شي ځکه چې دا ما په دې بجټ کې نه دا هغه ترشي بجټ کې ما فول فنډډ کړی و چېرې دا ستاسو د ایم این اے ایم پی ایز دا دغه و د کوارټ د خلکو دا یو غټ ډیمانډ و چې دا هسپتال یې زر جوړ کړی شي نو هغه به کېږي ټینډر پروسس دی او طریقه کار دی ټیکهدار کنټراکټر به هایر کړي او بیا راځي کار شروع کوي خو چې موږ په شارټ ټرم کې دې لپاره څه کولی شو شارټ ټرم مینز دا چې کوم ایگزسټینګ فیسلیټیز دي هغه څنګه ښه کولی شو یا خو دا ده چې کوم ایم ایس ناست دی هغه نااهله دی هغه کې کمپیټنټ نه دی چې هغه خپل هسپتال ټیکي نو زه دا ټاسک کمشنر صاحب دلته ناست دی محمود اسلم صاحب کمپیټنټ افسر دی ډېر ښه افسر دی موږ سره سوات کې ډي سی هم پاتې دی زه ډېر نږدونه پېژنم دته او سیکرټري هیلث ته ځم چې په لسو ورځو کې دننه ما له دې هسپتال شکل کم از کم چې پیشنټ ډاکټر اویلیبل دي میډیسنز اویلیبل دي صفایي نظام ټیک وي چې کم از کم خلکو ته دا سهولت میلاو شي لس ورځې دونه زه ټایم ورکوم دا ما د ټیکه انشاءالله او باقي د دې چې کوم کنسټرکشن دی هغه به خامخا ټایم لګي خپل یو پروسس دی طریقه کاري په هغې باندې کنټراکټ راځي کنټراکټر هایر کړي او بیا کار شروع کوي نو هغه انشاءالله تاسو په نظر ساتئ لوکل لیډرشپ چې هغه هم زر تر زره هغه کار وشي بل زه حکومت به هغه په دې میاشت کې 15,000 روپۍ ورکوي او بل هم هغه 30,000 روپۍ ورکوي نو زما بجټ چې دی هغه فرسټ ټایم په 1 ټریلیون دی د صوبې تاریخي بجټ دی په هغې کې ما ایجوکیشن کارډ دپاره پیسې ایښودي په هغې کې د کسان کارډ دپاره پیسې ایښودي په هغې کې د انصاف فوډ کارډ دپاره ما پیسې ایښودي و زما لاس یې نیولي چې زه د دې ښه کارونو افتتاحګانې وکړم او د دې ثمرات عام پبلک ته ورسي انشاءالله ایجوکیشن کارډ خو به هفته نیمه کې موږ لانچ کوو چې کوم زمونږ سرکاري کالجونه دي په هغې کې به ټولو سټوډنټانو ته موږ فیس معاف کوو او به فری سبق وایي د دې په هغې کې عام او غریب طبقې خلک سبق وایي غټان په هغې کې سبق نه وایي نو دا ضروري دی چې دغه ماشومان هم موږ معاشره کې هغه یو ښه فرد یې جوړو نو پکار چې ایجوکیشن ورته موږ د الریډي میټرک پورې یا د اف ایس سی پورې خو فری دی خو چې کوم ګریجویشن کوي چې هغه ته هم فری شي نو موږ خو ډېر کارونه شروع کړي دي چې ډایرکټ په عوام باندې خان صاحب چې کوم ویژن دی چې انویسټمنټ په عوام باندې ډایرکټ کول دي هیلث کارډ دی ایجوکیشن کارډ دی انصاف فوډ کارډ دی